دا ټول اقوال چې چا کړي دي دا بنا دي په دې چې هغې د علم کلام نه بالکل نمبر 1 جاهلان دي، هغې د علم کلام د تفصیلاتو نه بالکل بېخبره دي. ګوره اولا خو د لفظ خدای متعلق علماو تصریحات کړي دي، په دې باندې اجماع شوی ده. په دې څه شوی ده؟ اجماع. زه حواله در کوم، امام رازي رحمه الله کتاب لیکلی دی لوامع البینات فی اثبات الاسماء الحسنى والصفات. په لوامع البینات کې امام رازي قول کړی دی چې په لفظ خدای باندې اجماع ده، لفظ خدای د الله دپاره استعمالولی شي. ټیک ده که نه؟ دویم لفظ د دې نه علاوه چې دی نو مرام الکلام کې اشارات المرام کې امام بیاضي صاحب تصریح کړی دی چې لفظ خدای د الله پاک دپاره استعمالولی شي. دویمه تصریح شوه. دریمه تصریح د دې نه علاوه چې دی امام شعرانی صاحب چې د عبدالوهاب شعرانی پرون ما دغه کتاب راوړی فرائض القلائد فی علم العقاید، په هغې کې تصریح کړی چې لفظ خدای دا د الله دپاره استعمالولی شي او دې کې هېڅ بدیت نشته. نو کله چې اجماعات د اهل سنت او تصریحات د اهل سنت د ائمو د طرف نه رال، بیا د لفظ خدای متعلق دا خبره کول چې خدای الله له نشي استعمالولی دا غلطه ده. بعضې وي لفظ خدای بدعت دی. نو زه خو دې ته دا وایم چې شاه ولی الله صاحب تاسو خپل امام ګڼئ، او شاه ولی الله صاحب هغه د شخصیت دی چې د قرآن کریم ترجمه په فارسی کې کړې ده، او په فارسی کې د الله نوم په قرآن کې د 2,500 نه زیات ځایونو کې راغلی دی. د الله نوم په قرآن کې د 2,500 نه زیات ځایونو کې راغلی دی. د فارسی په دغه ترجمه کې شاه ولی الله صاحب په هر ځای کې لفظ الله ترجمه په خدای سره کړې ده، یعنی هغه د قرآن په دې ترجمه کې د 2,500 نه په زیات ځایونو کې لفظ خدای استعمال کړی دی. نو د دې مطلب دا چې امام شاه ولی الله صاحب 2,000 ځایونو کې بدعت کړی دی. شاه ولی الله صاحب باره کې څوک دا خبره کولی شي؟ خو لوی سړی و او هغه څه ناجایزه خبره هم نه ده کړې چې فتوه پرې ولګېږه. لہذا دا ویل چې لفظ الله ویل پکار دی، خدای نه دی ویل پکار، یا خدای غیر مناسب دی، دا بالکل خلاف ده. بیا دا هم نه دی ویل پکار چې لفظ خدای مو وایه، لفظ الله بهتر دی. دا خبره هم په مقام د تحقیق کې یا په عوامو په جلسه کې نه ده ویل پکار، ځکه چې عوامو ته دا خبر وکړي نو هغوی بیا دا وایي چې خدای ناجایز دی د سره. ته به ورته لږ ځای وښیې، هغوی به خبره په عدم جواز سره بدله کړي. لہذا خدای لفظ استعمالولی شي، دې دپاره دا یو قاعده شوه. دویمه قاعده دا ده چې ګوره علامه تفتزاني صاحب په شرقاید کې د دې خبرې تفصیل کړی، دا خبره لږه په غور سره اورئ. علامه سعدالدین تفتزاني رحمه الله فرمایي چې ګوره د الله دپاره هغه نوم چې هغه استعمال شوي د هغې مترادف په هغه ژبه کې او په بله ژبه کې استعمالولی شي، شرط پکې دا دی چې نه پکې نقص وي او نه پکې شایبه د نقص وي. لکه ګوره د الله دپاره موجود لفظ استعمالولی شي، دې کې نقص او شایبه د نقص نشته، او دغه رنګې اجماع هم ده پرې. د الله دپاره واجب الوجود لفظ استعمالولی شي، ولې دا د الله پاک د دغه اسماو الله، د مالکن، د رازقن، د الاول الاخر، د دې الفاظ مترادف دي. نو عربی کې چې کوم الفاظ د الله دپاره مصرح راغلي دي نو د هغې مترادف په عربی ژبه کې یا په بله ژبه کې استعمالولی شي. صحیح؟ نو اوس لفظ خدای راواله، د لفظ خدای د مالک مترادف دی، د لفظ الله مترادف ګرځېدی شي، ځکه د خدای معنا دا چې هغه د هغه وجود خانه ذاتي، د هغه وجود بل چا نه نه راغلی او بل چا ته په خپل وجود کې نه محتاج، دا د خدای معنا ده. خود پیش شوه. نو چې کله د خدای دا معنا شو دا د ما قبل مترادف شو، نه پکې نقش شته، نه پکې شایبه د نقش شته، نو د دې استعمال صحیح شو. د دې وجه نه د امام ابو حنیفه صاحب د فقه الاکبر چې کوم شروح دی، خاص کر ابو المنتهی، هغه تصریح کړی د الله دپاره خدای استعمالولی شي، په ترکیه ژبه کې د الله دپاره تنکري استعمالولی شي، د الله دپاره پروردګار استعمالولی شي. خبره باندې پیش شوه که نه؟ کو یو لفظ داسې چې په هغې کې نقص یا شایبه د نقص راځي نو هغه به نه استعمالوي. لکه د هغې مثال دا دی لکه بګوان اوس الله له نشي استعمالوي. ولې بګوان اندوان د خپل مصنوعي خدای دپاره استعمالوي، نو هلته پکې مشابهت د مشرکانو سره راځي، لهذا بګوان به نه استعمالوي. یزدان به نه استعمالوي د الله دپاره. ولې یزدان مجوس د خپل خیر د خدای دپاره استعمالوي، نو الله ته یزدان نشي ویلی، ولې مشابهت د مجوسو سره راځي. نو په کوم ځای کې چې نقص یا شایبه د نقص نه راځي، هلته لفظ خدای د الله پاک دپاره استعمالول صحیح دي، یا دغه رنګې واجب الوجود، یا دغه رنګې قدیم لفظ، یا دغه رنګې موجود لفظ، یا دغه رنګې پروردګار لفظ، یا دغه رنګې په ترکیه کې تنکري لفظ، د دې ټولو استعمال جایز دی. او د دې د ټولو نه غټ دلیل قرآن دی. قرآن کې که تاسو وګورئ الله پاک د عربۍ نه علاوه د نورو ژبو الفاظ د ځان دپاره استعمال کړي دي. لکه په قرآن کې یا بني اسرائیل راځي، تاسو تمام مفسرین راواخلئ، هغو دا لیکلي چې اسرا مضاف دی، ایل مضاف الیه دی، او اسرا په معنا د عبد سره، او ایل په عبرانۍ ژبه کې الله ته وایي. نو الله دلته ځان دپاره ایل لفظ استعمال کړی دی او که نه دی، او ایل د عبرانۍ ژبې لفظ دی او که نه. دې کې دې طرف ته اشاره ده چې الله پاک مونږ ته دا وایي چې ایل دا د عبرانۍ ژبې د ځان له لفظ استعمالوم، نو که خدای استعمال کړي ته دې کې تا دپاره جواز شته. پوه شوه؟ نو د قرآن نه هم دا معلومیږي چې د الله پاک دپاره د نورو ژبو الفاظ استعمالولی شي. او که ته وایې چې خامخا الله، نو دا ته شریعت
بالکل راتنګې د شریعت دایره چې کوم دی تنګې، حالانکه شریعت ډېر وسیع دی، دا د ټولو قومونو دپاره دی، دا د تمامي دنیا دپاره دی. که هغه عربي ورځي او که عربي نه ورځي او هغه په یو صحیح طریقې سره الله ته په کار وکړي او نقص او شایبه د نقص په لفظ کې نه، نو دا به صحیح خبره باندې پېښ وی که نه. ښه دا یو